منو اوریدونکو د 1300 میاشتو نه موږ ستاسو په خدمت کې پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم خپرونه راوړو چې په دې کې موږ تاسو ته د پښتنو په تاریخ باندې هم خبرې وکړي، په شعر باندې هم خبرې وکړي، په پښتو ادب باندې هم خبرې وکړي، په مورنو ژبو باندې هم خبرې اترې وشوي او دې سره په ولسي اسنابو باندې هم خبرې اترې ښاغلي نورالامین یوسفزی صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب تاسو سره وکړي. قدرمن اوریدونکو لکه د نور کله په شان نن هم زموږ سره د ریډیو دلبر صوابای اف ام 490 په کورکي کې ښاغلی نورالامین یوسفزی صاحب او ښاغلی فیصل فاران صاحب ناست دي. قدرمن اوریدونکو د هر څه نه اول زه د دواړو میلمنو شکریا ادا کوم او مننه کوم چې په دومره یخنۍ کې او په دومره لنډ تنګ وخت کې ستاسو د مینې دپاره موږ له دومره وخت راکړو او دلته زموږ سره د اف ام 490 په کوټه کې موجود دي. نورالامین یوسفزی صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب هرکلی درته وایم، ډېره مننه درنه کوم. او نورالامین صاحب لکه نور کله په شان چې موږ په پښتو ادب او ثقافت باندې هم خبرې اترې وکړې، د هغې سره موږ په ولسي اسنافو باندې هم خبرې وکړې او ژبو باندې هم خبرې اترې وشوې. نن به چې خپلو قدرمنو اورېدونکو سره څه نظر شریکوو؟ موږ ویلو تیرو پروګرامونو کې خپل اوریدونکو ته چې لومبی خو بندنه کلمه یې راشي د الله په نوم باندې شروع کوو. دا سکار دی چې موږ خپلو اوریدونکو سره دا خبره کړې وه چې موږ به بیا ځو واپس او دغه واپس په موږ ځو هغې ته چې لومبی شاعر معلوم تر اوسه چې کوم معلوم دی او لومبی نثر نګار څوک دی او د هغې نه چې بیا دا لړۍ را شروع شوې ده نو بیا به داسې راځو تر دې دمه په هغې کې بیا په هغه ورځ باندې موږ په بدله باندې خبره وکړه نو هغه هم ښه شوه چې هغه خبره سر ته ورسېده. نن موږ وایو چې هغه څوک دي چې د پښتو معلوم لومبي شاعر او نثر نګار دي. نو زمونږ د پښتو یو ډېر مقدس کتاب دی پټه خزانه چې تر دغه وخته پټه وه او بیا ښکاره شوه. نو د هغې تر مخه د پښتو لومبی شاعر امیر کروړ او لومبی نثر لیکونکی ابو محمد هاشم سرواني دی. امیر کروړ چې ورته امیر کروړ پهلوان یا جهان پهلوان هم وایي، دا دواړه زمونږ دا یو شاعر دی زمونږ لومبی چې دا د باچا هم و د باره پښتون لکه د ټول افغانستان باچا هم او بل ابو محمد هاشم سرواني دی. خو پټې خزانې باندې به مونږ ځان له پروګرام هم کو، خو اوس په ځینې اورېدونکي وایي چې دا پټه خزانه څه شی دی چې هغې تر مخه دا خبره کېږي. نو داسې مختصر لنډه غوندې پېژندګلوي کوو چې د پټې خزانې په هکله چې کوم دی نو د هغې لیکونکی باره کې دا ویلی شي چې دا په 1904 هجري کې په کوکران کې پیدا شو باره پښتونخوا کې. د پلار نوم یې داود خان او د خپل دور بادشاه شاه حسین څخه و چې د ده علمیت او د ده قابلیت ته لیاقت ته هغه وکتل نو کندهار ته یې وبله او دغه شان په درباري لیکونکو کې د شامل شو د بادشاه حسین او دی د خپل ځان په هکله خپله لیکي دا چې دا چا دا پټه خزانه کتاب تعلیب کړی دی. نو دی وایي چې زه محمد هوتک یم او په اصل پښتون کندهار کې اوسم، له ډېره موده چې په ویلو د داسې ویناو بوخت یم او شپه ورځ هم دغه کار دی او دا ډېر وختونه تیر شول چې ما غوښته چې زه د پښتو شاعرانو تذکره وکاږم یعنی ولیکم. د دې کتاب په هکله زمونږ بابا اجمل خټک بابا یو مقاله پښتو ادب کې لیکي د دې پټې خزانې په هکله د دې د اهمیت چې د پښتو د نثر دا تاریخي پنپاره په پښتو ادب کې ستر حیثیت لري. د ټولو نه غټ خاصیت د دې کتاب دا دی چې د یو کم څلوېښت هجري نه تر 1101 هجري پورې خواوشا 50 ادبي شخصیتونو او د هغوی د ادب پیژندګلو موږ سره کوي چې دا لکه او دغې نه مخکې دی د دوی پیژندګلو نه وه په پښتو ادب کې. مطلب دا چې زمونږ لومبی شاعر و مونږ بیټ نیکه خپل مشر چې کوم هغه ګڼم. نو دا دی چې موږ سره دا کتاب چې دی پټه خزانه دی چې موږ سره دغه کوم لالونه په دې خزانه کې دي چې موږ سره معرفي کوي 50 شاعرانو دیوان. نو په هغې کې دغه د خپلې زمانې یو حکمران امیر کروړ جهان پهلوان هم دی او بل ابو محمد هاشم سرواني دی چې د نثر لومبی کتاب د سالو وږمه یې لیکلې ده. کتاب نوم یې سالو وږمه
او خو د بده دا د دا پوښتنه کولی شو چې دا کتاب د څه پاک لري او دې باندې خبره کوو جی چې دا وایي چې د عربی ژبې د چې د نو عالم مو او د عربی ژبې د عروضو په حواله باندې په حق باندې لیکلی دی او زمونږ یو مشر هغه خو وی چې د سالو وږمه وایي دې ته چې د صحرا خوشبو ته وایي خو زما خپل دغه دار چې سالو مونږ دغه ته هم وایو که نه دا سوی ورته دا سور دغه چی سور پړونه چې په ناوېګانو په سر باندې اچولی وي او هغې نه هم وږمه راځي که نه جی بهرحال دا دی وایي چې ځکه د صحرا سره تړلی دی چې دا د صحرا نشینو د ادب په حواله لیکلی شوی کتاب دی خو زمونږ سره دغه کتاب په لاس کې شته نه د دې ذکر شته د سالو وږمه جی هم د دغه دور چې دی نو بل کتاب دی لرغوني پښتانه او بل دی تذکرة الاولیاء جی د دې موږ سره ذکر شته او ټوټې په لاس شته په دې باندې وروسته بیا خبره کوو چې دا پټه خزانه چې د دې له راځم قدرمن اورېدونکو وخت شوی دی وړې غوندې دمې او هم د نورلمین صاحب قدرمن اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی زه یم ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه د پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم او تاسو غوږ ایښی دی د ریډیو دلبر صوابی اف ام 94 خپرونې ده که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې برخه اخیستل غواړئ نورلمین یوسفزی صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب نه څه پوښتنه کول غواړئ نو زموږ د ګرځنده شمېره د 0311022194 یعنې 0311 022 1794 جی نورلمین صاحب نو ما دا ویل غوښتل چې د پښتو د کتاب د ډېر پاک کتاب د پښتو ژبې په حواله پټې خزانې تر مخه زمونږ ړومبی شاعر چې د افغانستان باچا هم و دا هم یو ډسټینکشن دی د پښتو چې د دې ړومبی شاعر چې معلوم کم دی نو هغه بادشاه هم و او په دې کې بیا نور هم بادشاهان راغلي دي داسې ډېر کم کېږي ژبو سره لکه احمد شاه ابدالي هم شاعر و داسې نور بادشاهان هم سرداران نو دا دویم چې ما ووی د نثر کتاب د ابو محمد هاشم سروانی د سالو وږمه او چې کوم د هغه د چونکې د عربی ژبې عالم مو نو هغه د بیان و بدی چې کوم د هغې دغه دي په هغې باندې دا کتاب لیکلی دی د دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ سره یو دی لرغوني پښتانه او یو تذکرة الاولیاء دی باندې خبره کوو په دې دواړو کتابونو چې دا چا لیکلي دي او د دې موږ سره څو رئیسې شته خو اوس راځو د دغه له پټې خزانې چې دا کتاب ترلاسه کړی چا دی نو چې کوم محقق زموږ یا کوم څېړنکار استاد عبدالحی حبیبي چې هغه د فارسۍ د ترجمې سره دی چاپ کړی دی او دا په 1423 کې په پښتو ټولنې د کابل دی چاپ کړی دی او په دې باندې به بیا نوره تفصیلي خبره کوو چې لکه دا د دې زمونږ په پښتو ادب کې څه حیثیت دی څه مقام دی خو بهرحال د هغې سره چې کوم دی د امیر کروړ او د هغه سره نږدې د پښتو چې کوم لرغوني لیکوال ورته د پټې خزانې تر مخه موږ ته معلوم کم شاعران دي نو هغې کې موږ دا ووایو چې امیر کروړ دی او چې هغه زمونږ د شاعرۍ د هغه یو نظم زمونږ په لاس راغلی دی د پټې خزانې تر مخه او دغه نظم چې کوم دی نو دا نظم موږ څه ټوټه به ووایو نو دا نظم چې کوم دی نو دا د خپلې دی پکې د خپلې مړانې ذکر کوي څنګه چې لکه دی خو بادشاه دی که نه او ظاهره خبره ده چې هغه زمانه کې بادشاه چې دی نو یو توانا سړی مو پاورفل په مټو کې به زور مو ځکه چې هغه خو د لاسو جنګونه نه به یې دپاره مثال و سردار نو دی د خپل توان او د طاقت او د زور خبره هم کوي په هغې کې او دا خو دا نظم چې دی د هیئت او د سټرکچر او د پوخوالی دا ښیي دا شک را پیدا کوي چې کیدای شي چې که چېرې لټون وشي نو زمونږ په لاس نوره شاعري هم راشي د پښتو ځکه چې دا ښه پوخ نظم دی د هغه وخت سره د هغه دور سره چې کوم دی که نه خو اوس خو موږ سره فلحال هم دقه دی لکه باقاعده د پټې خزانې تر مخه نو دا داسې دی چې دی وایي چې زه یم زمرې پر دې نړۍ له ما اتل نسته په هند و سند او پر تخار او په کابل نسته بل په زابل نشته له ما اتل نسته چې زه یم زمرې پر دې نړۍ له ما اتل نسته چې لکه په دې دنیا زما په شان بل هیرو نشته که نه اتل مونږ هیرو ته او په هند و سند او پرتخار او په کابل نسته
هند و سند او پرتخار بل په زابل نستا لما اتل نستا. دا نظم نور خیر ته دي سی سبب بیا چې موږ خبره کوو نو دا به بیا ووایو سب صحیح سبب پاران ووایي. بیا چې د دغه نظم نه پس موږ راځو دی چې دا د کال 1941 زمانه ده، یعنی انصاری د کال 141 هجری ده، نو تقریبا 14.5 کال وشو د دې چې دا زمونږ په لاس راغلی دی. بل دویم شاعر چې بیا زمونږ د امیر کروړ نه پس دویم شاعر د تاریخ په پاڼو کې موږ څخه راځي چې لکه هغه ړومبی موږ ته هغه ړومبی شاعر ښکارېده، هغه بیټ نیکه دی. دیم چې دی بیټ نیکه چې دی نو دا د پښتو ړومبی شاعر ګڼلی شي نظمګو. د ده زمانه چې ده نو دا د 300 نه تر 400 هجري منظومانه کې ده، هغه خو 140 د ده د 300 او د 400 هجري په منځ کې چې د غوري بادشاهانو زمانه وه. او دا د ده یو دا دغه دی خوبي ده چې دی چې کوم دی نو ډېر نیک سړی و، لکه دا مشر و، عارف سړی و، او پښتنو یو قسم مشر و چې څنګه زموږ د حجرو د جوماتونو مشران یې که نه، د حجرې جومات مشر و. او د ده د دې شاعرۍ چې کومه موږ له په لاس راغلې ده د هغې نه خپل هم پته لګي چې دی د خپل کام په حواله باندې څه سوچ کوي. نو لکه دی د ده یو دعا ده، هغه دعا داسې ده د بیټ نیکه چې لویه خدایه لویه خدایه ستا په مینه په هر ځایه غر ولاړ دی درناوي کې ټوله ژوي په ځای کې دلته دي د غرو لمنې زمونږ کېږ دې پکې پلنې دا وګړي ډېر کړې خدایه لویه خدایه لویه خدایه او دلته لږ زمونږ اورمل دی وړ کورګې دی او وړ بورجل دی وړ مینه ستا کې مو موږ میشته یو بل د چا په ملت له نه یو هسک او ځمکه نغښته ستا ده خدای پاک ته وایي او د مړو وده له تا ده دا پالنه ستا ده خدایه لویه خدایه لویه خدایه. نو چې د مړو هم کېدی شي د سړي چې او د مړو هم کېدی شي، نو دی دا مطلب دا دی چې لکه دا څه چې کېږي د دنیا کې ته زمونږ رب نو دا که مونږ پیدا کېږو که مونږ لویږو که مونږ ژوند کوو نو خدای پاک ته وایي چې زما دا کام ډېر کې، لکه دعا دا کوي چې خدای پاک زما دا کام ډېر کې. دا دعا هم ډېره زمونږ د تاریخ یو ډېره ځلنده برخه ده د ادبي تاریخ. د دې دور نور شاعران چې کوم موږ څخه دي نو هغه ملک یار غرشین دی، اسماعیل سړبنی دی، بختیار کاکي رحمت الله علیه دی. دا هغه خلک دی چې دی سوچه پښتو کې خپل خیالات څرګند کړي دي او پټې خزانې تر مخه چې څنګه اجمل صاحب ویلو چې 50 شاعران دي که نه، نو دغه دور سره نږدې نور اهم شاعران چې مونږ ته په لاس راځي نو اکبر زمینداور دی، شیخ عیسی دی، ملا مست زمن دی، محمد صالح دی. د دې دغه خلک چې کوم دی نو دا اهم لکه اکبر زمینداور چې دی نو دی د غالبا دی د ړومبی غزلګو شاعر دی که نه موسه اکبر زمینداور چې امیر تیمور وخت کې دی وایي که نه چې لکه د ده یو شعر دی چې مدام زستا و مخ ورته نظر وړم د بیلتون له ویرې زړه زیر و زبر وړم، لکه غزل دی که نه چې مدام زستا و مخ ورته نظر وړم د بیلتون له ویرې زړه زیر و زبر وړم. او د دا شعر هم د ده دی چې د مغولو تیمور هسې په اور اوسم چې بهیر په دغه غم زمینداور کړم. زمینداور د ځای چې کوم ځای د ټاټوبی دی که نه. بیا ملا مست وایي که نه چې ملا مست چې دی زمن دی وایي چې آه سر دی لکه دود تر خوله روان شي، آه سرد دی لکه دود له خوله روان شي، د غم اور مې پشوي د زړه چاټی پخوي که نه. نو آه سرد چې دی مې د زړه دود د لوګي په شان روان شي. او د شعرونو تشریح نه کو بیا په ډېر وخت ولګي، خو مطلب دا دی چې دا د ملا مست زمن د پښتو د نظم د پښتو د نثر دغه اولنی دور هم د 2مې صدۍ نه موږ اټکل کولی شو، د 2مې صدۍ هجرۍ نه او د 900 هجري پورې دا ړومبی دور چې دی په دې کې چې څومره موږ سره نثر نګار دي که نه د 900 هجري نه بیا پیر روخان دور شروع کېږي. نو دې ته مونږ ویلی شو چې دا د دې نثر دور هم د دغې نه شروع دی، د نظم نه لږ وروستو
اسی عام طور سره داسې د ټولو ژبو کې چې نظم مخکې وي. نو موږ سره چې دی په دغه ړومبي دور کې دې کې دا شاعران چې کوم دي د کلام نمونې په پروګرام کې ورسره وایو، خو جرنل داسې زر ذکر وکړو نو بیا به نه نور لمین صاحب زه وضاحت وکړم. دا ټیک ته تاسو چې څنګه طریقې سره رواني داسې کوئ وخت سره چې زما دغه زه به د دې بل اړخ رالم او تاسو په تسلسل سره دا سیز دغه کوئ، زه به لږ وضاحت بیا کوم. د موږ سره په دغه ړومبي دور کې چې دی نو ابو محمد هاشم سروانی دی، سلیمان ماکو دی، محمد بن علی البستی دی، احمد بن سعید دی، لودی دی، شیخ کټه متیزی دی او شیخ ملی دی او شیخ ملی او خان کجو. دا زمونږ دا شیخ ملی چې کوم دی نو د خو د رایټر یا د لیکوال په حیثیت باندې دفتر په حواله باندې دا کېږي. نو ظاهره خبره چې دومره لوی دفتر یې لیکلی دی نو ده به نور هم څه لیکلي. او د خان کجو باره کې خان کجو یا خان گجو خان بابا چې کوم دی چې د مندڼو زموږ سردار او د یوسف زو بیا شریک کنه دا ټول علاقه سیمه دغه په ولکه کې دا دلته میرا کې مزار بالکل. نو د دې دواړو چې د باره کې دا ویل شي چې هغه تاریخ موږ څخه شته نه، خو د چې کوم دی نو دی یو ډېر ښه مورخ مو او دی یو ډېر نومیالی ځوان مو، لکه د هغه په ده باندې بیا ځان له تفصیل سره په دې دواړو به ځان له تفصیل سره خبرو کو په شیخ ملی بابا او په گجو خان بابا، ځکه چې دا زمونږ د یوسف زو سره تعلق دی. نو ځکه د دې نه فی الحال دغه شان خوینده زو بیا به پله خبرو کو. نو د منګه دا وی چې د پټې خزانې تر مخه د پښتو نثر ړومبی لیکوال ابو محمد هاشم سروانی دی چې 223 نه تر 290 هجری پورې ژوند اټکل کېدی شي. او د کتاب د سالو وګما چې ما تاسو ته څنګه وی چې د عربی شاعرۍ په هکله یو شرح غوندې ده او لکه یا د بیان او بدی باندې لیکلی دی. د پټې خزانې مؤلف چې دی نو موږ ته د شیخ کټه کتاب چې دی لرغوني پښتانه نه د دغه رانقل کړي چې موږ ته چې څنګه زموږ په لاس څنګه راغلی دی چې دی وایي چې دی د عراق سیل د کړو او په عربي کلاسیکي شاعرۍ موټې ښه کلکو د دې ابو محمد هاشم، ځکه په سالو وګما کې د دې شاعرۍ په فني اړخونو باندې باس کړی شوی دی چې لکه دا موږ ته دغه سړی وایي چې د لرغوني پښتانه نه رانقل کوي. او بل دا چې سلیمان ماکو دغه دور یو بل لیکوال دی، خو دا موږ ډېر اوږد ټوپ او دې منځ کې به نور هم داسې تیر شوي شاعران، ادیبان، نثرنګاران او ځینې کتابونو کې د هغې نه پس بیا د پټې خزانې نه پس بیا خلکو لاس وهلی دی، ځینې نور هم په لاس راغلي د هغې باندې مفاران خبره وکړي. نو دا موږ سره خو چې کوم نماینده نومونه زموږ په لاس کې دي نو کې یو سلیمان ماکو دی چې دا د 612 هجري نثر لیکونکی دی. بخیرعلی زم سید عادل او زموږ سره د ریډیو دلبر ثوابای اف ام 94 په کورکی کې ښاغلی فیصل فاران صاحب او ښاغلی نورالامین یوسفزی صاحب پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم خپرونه کې زموږ سره موجود دي. که تاسو څه قسم پوښتنه کول غواړئ نو زموږ د ګرځنده شمېره د 0311022194 یعنې 0311 فاران صاحب نورالامین یوسفزی صاحب د پټې خزانې ذکر وکړو او دا یې وویل چې په پټه خزانه کې د پښتو د نظم لومبنی شاعر نظمګو هغه امیر کروړ بابا دی. تاسو به په دې هکله څه څېړنه لرئ او نور به څه معلومات د دې په هکله راکوئ موږ له؟ مهرباني څنګه چې نورالامین صاحب ووی چې دا لومبی شاعر چې کوم دی د امیر کروړ دی. نو اوس خبره دا ده چې لکه د امیر کروړ چې کوم دی د پښتنو چې کومه مشهوره قبیله ده سوري قبیله چې ده دې سره د دې تعلق دی. دغه قبیله ده چې د اسلام نه مخکې به دغه دې طرف له زموږ په دې علاقو کې 2-3 قسمه مذهبونه چې کوم دي هغه ډېر وو. لکه کې یو مذهب ده او د نور عبادت به پښتنو کولو او هغې سره یو بل چې کوم دغه و نو هغه د غرم دی له یو مقدس دغه لیدی شو. نو دا هغه کورنۍ ده چې د اسلام نه مخکې د دې دغه مونږ ریګوید وغیره کې مومو د سوریا چې کوم نور د پاره هغه استعمالېږي د دې تعلق هم دی دغه سره دی. دا امیر کروړ چې کوم دی نو د ذکر چې کوم دی دغه کوي په طبقات ناصري کې چې کوم دی قاضي منهاج سراج هغه داسې وایي چې لکه دا چې کوم دغه یادېږي زحاک چې کوم یادېږي اصل خو هغه اصل کې سحاک دی. دا د هغه دی وایي چې لکه دا د هغه اولاده وه
لکه د دې کې مشر چې کوم دی هغه وایي چې سور او کشر چې کوم دی هغه سام نومېدو. دا خو بیا د عربي مورخ یو دغه دی که نه. نو دی وایي چې دا لومبی چې کوم سور چې کوم نو دی باچا و، دا کشر سام چې کوم نو دی د لښکر مشر و. دا اوس د هغې درباري مورخ دی. بیا درباري مورخین چې کوم دی هغې تناظر کې تاریخ لیکي چې څنګه باچاهان غواړي لکه که نه. او بیا د اسلام نه پس خو ډېر څیزونو کې بیا هغه بدلون هم راغلی، هغې بیا ډېر څیزونه په ټولو هم غوښتل او صحیح. نو د دې دا هر څه ذهن کې ساتل پکار دي. دی دا وایي چې لکه دا کورنۍ چې کوم دی نو د غور چې کوم بادشاهانو او هغوی له به شنسبنیان وي، شنسبنان. لکه شین حبیبي صاحب وایي چې دا شنسب چې کوم دی نو دا شین اسپه دی. لکه د دغه نه مخکې په د اسلام نه مخکې چې کومې قبیلې وي یا چې کوم ټبرونه و داسې نو هغوی به دا چل کولو چې د هغوی به یو مخصوص قسم ټوټم و. ټوټم به هغه لکه ټوټم به داسې یو ځناور و چې هغه به د هغوی مذهبي نښه وه، نو د هغې د وجې به دا قبیلې چې کوم دی هغې سره وتړلې شوې که نه. نو دی وایي چې دا کیدی شي چې دا شین اسپی لکه دا شنسب چې کوم دی چې عربي شنسب کړی دی نو دا کیدی شي شین اسپی لکه هغه بیا دی کې نور مثالونه مو ورکوي، د لیراسب مثال ورکوي، د ګستاسب مثال ورکوي که نه حبیبي صاحب. نو دی دا وایي چې د علي صاحب په وخت کې چې کوم دی دا خلک چې کوم دی مسلمانان شو او علي صاحب چې کوم دی هغه دی لا د غور د باچایي د دی ومنله. علي صاحب د دې سوریان چې کوم د غور په غرونو کې پراته وو د هغوی دا باچایي چې کوم دی د علي صاحب هم ومنله. د دې نه پس بیا داسې وشو چې دا بل کوم کس چې موږ په تاریخ کې وینو هغه ته ماهوي سوري هغه له ویلی شي. ماهوي سوري هغه له ویلی شي. د هغه ذکر چې کوم دی د هغه هم کوي، د هغه هم په خپل فردوسي چې کوم دی په خپل شاهنامه فردوسي کې چې کوم دی د هغه ذکر کړی دی چې هغه یو مصره د هغه داسې ده چې بنزدیک ماهوي سوري نژاد. ټیک ده که نه. نو دا د دې امیر کروړ دی چې کوم دی دا د دی د خاندان او د دی نیکه لکه کېده. د دې نه پس بیا دا چل شوی دی چې دغه زمانه کې د دی دا باچایي چې کوم دی نو دا خوره شوې ده. او بیا د امیر کروړ چې کوم دی د امیر کروړ او چې کوم دی نو دی بیا چې کوم دی د امیر پولاد مرګری و. امیر پولاد زوی و دی. اوس امیر پولاد څوک و؟ امیر پولاد هغه سړی و چې کوم د چا د بنو عباس خلافت جوړولو کې بنیادی کردار ادا کړی دی چې چا د بنو امیه نه بنو عباس دپاره خلافت اخیستی دی. ابو مسلم خراساني هغه سړی و. او دا چې کوم دی دا کس چې کوم دی د امیر کروړ پلار امیر پولاد نو دا د هغه مرګری و، خاص مرګری و. او په دې ټولو هلو ځلو کې چې کوم دی چې کوم بنو عباس د خلافت دپاره ترلاسه کولو دپاره کړي دي نو دې کې د امیر پولاد ډېر زیات لوی کردار دی. لکه نو دې ځای کې بیا مونږ د دې دا دغه وینو بیا او د دې مرکز چې کوم دی دا ټول چې کوم خاندان دی د امیر کروړ دی د دې مرکز چې کوم دی نو هغه مندیش یادیږي. د غور په علاقه کې مندیش چې کوم دی هغه د دې بنیادی مرکز و. دا ټولې خبرې چې کوم دی لکه د عربو چې کوم لیکونکي دي نو د هغوی په ذریعه باندې چې کوم دی مونږ له رارسېږي چې حبیبي صاحب چې کوم دی نو دا مونږ له رامخکې کړي دي هغوی هغه پلټنه او څېړنه چې کوم دی کړې ده. نو د دې خاندان امیر کروړ چې کوم دی نو دا بیا چې کوم دی په خپل وخت کې د خپل علاقې د مندیش او د خواو سره ټولې سیمې چې کوم وي د دې چې کوم دی هغه مشر دی او د دغې مرستیال دی د بنو عباس ته. او بنو عباس چې کوم دی نو هغه د دی دغه مني لکه د دی مشریم لکه هغه مني. نو دغه سړی چې کوم دی امیر کروړ پهلوان چې کوم دی نو دی چې کوم دی شاعر هم دی. ټیک ته د ذکر چې کوم دی لکه په مختلفو حوالو سره راځي لکه دی چې یاد کو محمد بن علي البستی چې کوم دی هغه په تاریخ کې چې کوم دی په تاریخ سوری کې چې کوم دی د ذکر شته او په طبقات ناصری کې د ذکر چې کوم دی شته. نو دغه سړی چې کوم دی دا هغه سړی دی چې چا د پښتو لومبی چې کوم دی نظم لیکلی دی. ټیک ته او هغه نظم تاسو له نورالامین صاحب چې کوم دی د هغې څه دغه ووي تاسو له چې هغه یو قسم له حماسه ده یعنی ویاړنه ده
وایي کې د جنګ او جدال ذکر دی. د ژبې په حوالې سره هم چې کوم دی هغه لکه مونږ سره د زړې پښتو چې کوم دی هغې کې د لغاتو ډېره زبردست پانګه ده. نو دا د متعلق چې کوم دی دغه معلومات ما فاران دا چې دغه دي زمونږ دغه لرغوني شاعران ادیبان کوم مونږ ته په لاس راغلي دی پنپارې، نو تک وخت کې لا د عربی ډېر زیات اثر هم په پښتو نشته. نو دا ډېر سوچه ژبه د استعمال کړې ده. لکه دا امیر کروړ صحیح سم مونږ ووایو که نه، امیر کروړ بابا دغه دی وایي که نه چې په ژوبله یونم نو یون کوم نو یونم ورزم یرغالم پر تختیدونو باندې چې څوک زمانه تیښته کوي که نه، او په ماتېدونو باندې چې ماتې خوړلې باندې له ما اتل نسته، او زما د بریو لکه بری په چا باندې چاسي که نه، او پرخول تاویږي هسک پن منز و په ویاړ، او د اصل سومې مځکه ریږدي غرونه کاندي لتاړ. د اس لسومې د سومان یادوي که نه، مځکه ریږدي غرونه کاندي لتاړ، په غرونو باندې ورځي که نه، او کړم ایوادونه اجاړ، ایوادونه هیواد ملکونه لما تل نستا، او زما د تورې تر شپو لاندې د هرات و جروم، تر شپو لاندې د هرات او جروم، او ارج و بامیان و تخار بولی نوم زما په اودوم، او زه پیژندویم په روم لما اتل نستا. نو مطلب دا چې بادشاه دی نو دته د ټولې دنیا معلومات هم دي که نه چې په دنیا کې کوم ځای کې دغه دي. او دا د خپل نوم دی چې امیر کروړ که نه بل خپل نوم دی، او دغه یې دا جهان پهلوان ورته دا یې لقب دی. امیر کروړ چې کوم دی دا د خپل نوم دی امیر ورسره تړلی شوی دی، کروړ د خپل نوم دی که نه. کروړ د پښتو خپل ټکی دی، د دې خپل مطلب دا سخت انتهایی کلک سیس چې کوم دی هغې ته زړې پښتو کې کروړ ویلی شي. دا چې دی ما تاسو ته وایي که نه چې دا سوچه پښتو کې دا نمونه هم او دا د دوی دا شاعري هم په سوچه پښتو کې ده. خو مونږ راتلو مونږ دغه خبره کوله د سلیمان ماکو، نو ماکو ته ځکه وایي چې دا قبیلې په بنیاد باندې دی. دا زمونږ د دغه دور بل یو اهم دغه دی نثر لیکونکی دی، او دی په کام صابزی او د کندهار په ارغسان کې استوګنه کوله. د ده نوم بارک خان خپل نوم تا چې څنګه هغه تپوس وکړه د ده نوم مبارک خان ویلی شي چې ماکو کوم اوس هم شته هلته، او چې دا د ده د لیک نه دا پته لګي چې دی ښه سیل خویه سړی و، یعنی ګرځینده سړی و، او د پښتونخوا په ګڼو سیمو باندې ګرځېدلی دی، سیلونه یې کړي دي. او د ده د کتاب نوم دی تذکرة الاولیاء، یعنی د اولیاء کرامو ذکر. نو دغه تذکره چې کومه ده تذکرة الاولیاء چې کومه ده، نو دی داسې د دې کتاب کې د ذکر د هغه دور د مختلفو سیمو د اولیاءو د روحاني مشرانو د ادبي سټو د دوی اشعار ویلي دي، او د دوی خو موږ سره چې دی ده راغونډ کړي دي، خو د بده مرغه زموږ په لاس کې دغه ټول کتاب نشته، دا نشته زموږ کتاب کې. خو دی وایي که نه د دې دا چې کومه ټوټه زموږ په لاس راغلې ده د سلیمان ماکو، او د هغه د کتاب نه د هغه د نثر یو نمونه مختصره غوندې چې زه غریب خاورې سلیمان زوی د بارک خان ماکو صابري چې په ارغسان اوسېږم او په دې مځکو یې پایېږم، په سن 1200 د هجري تللی وم، او د پښتونخوا چراغو او کلو ګرځېدم، او مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل، او په هر لوري مې کاملان موندل، او د دوی په خدمت کې خاکبازي وم. نو د دې دا دغه دور چې کوم دی نو یو بل موږ سره اهم نماینده لیکوال دی. د دغه دور بل لیکوال چې ما وختي ذکر کړو محمد علي البستی دی. د ده زمانه د 650 هجري خواوشا وه. دی د تاریخ سوری په نوم د سوری بادشاهانو حالات او تاریخ د لیکلی دی، لکه کوم ذکر چې فارانو که نه چې د سوری بادشاهانو یو سلسله ده، موږ سره یو لړۍ ده که نه، نو ده هم لیکلی دی. او چې تر اوسه د دې مطلب دا چې موږ سره لاس کې نشته، خو د دې ذکر شته په کتاب کې.
نو موږ دا ویل شو چې دا کتاب زموږ په لاس راشي نو کېدای شي چې دا اوس کومې خبرې موږ د نورو خلکو د دغه نه ډیډکشن کوو لکه بعض ځایونو کې څوک ایران سره تړي او څوک چې دی نو مختلف که نه د عربیانو بعضې مورخینو دي خو کېدای شي میبي چې دا زموږ په لاس راشي نو چې موږ زما سې خپل اندازه دا ده چې دا زموږ د خپلې خاورې سلسله ده نو کېدای شي چې دا په لاس راشي بیا خبر د دور یو بل دا دور چې کوم دی نو ړومبي دور مونږ د 2مې صدۍ هجرۍ نه تر 900 هجري پورې ما تاسو ته وی که نه دا ړومبی دور دی په دې کې بل نصر نگار مونږ سره احمد سعید لودي دی لودي د لودیانو یو سلسله ده د لیکوالو چې د 604 هجري خواوشا تیر شوی دی د دې دور بل نصر لیکونکی شیخ کټه ماتیزی دی چې مخکې ما ذکر کړو د د زمانه د 950 هجري خواوشا ده او د یو تاریخي کتاب د لرغوني پښتانه په نوم لیکلو یعنی د پخوانی زمانې پښتانه مشران چې پکې د پښتنو مشاهیرو او د شاعرانو حالات لیکلي دي بیا موږ سره چې کوم دی نو شیخ ملی بابا هم د اولینو دور لیکوالو کې راځي چې دا یو پوهانو یو ماهر ارضیاتو ماهر مالیاتو او چې دی ډېر دغه یو هوښیار سړی د خپل دور او د 813 هجري خواوشا ژوند کولو د دې نه پس موږ سره دی شته که نه د عمر هم د خدای ډېر ورکړو په دې باندې ځان له په ده باندې تفصیلي خبره کوو خو د ځمکې په کچ باندې دی ډېر زیات پوهېدی د پښتنو چې کوم ویش دی د یوسفزو د کړی دی او ډېر په حکمت یې کړی دی او د دې باره کې هغه د دې خپل دفتر باره کې هغه وایي چې زه مړ شم نو ځان سره به د عملنامه کې به ځان سره دا وړم چې ما خپل کام له دا ویش کړی دی نو ای کې مطلب چې هغه په خپل خیال باندې ډېر په انصاف کړی دی نو ځکه دا وایي دویمه دا ده چې کله دلته یوسفزي رالل دا د 1400 یا نه وروستو خبره ده نو چې دلته کله بیا د دې نه پس بیا بابر راغلی دی که نه په 1526 کې نو د هغې نه مخکې چې د اولغ بیګ په زمانه کې کله یوسفزي رالل د ملک احمد او د ملک شاه منصور په مشرۍ کې او مونږ لکه دلته کې پړاو کړومبی په د خیالي سیند په غاړه باندې د لزاکو مونږ له ځای راکړو یوسفزي او مندڼ رالل هغه چې څه واقعه شوې ده هر چاته معلومه ده چې د کندهار کې د ډوډۍ په بانه باندې اولغ بیګ دی راوغوښتل دعوت په بانه باندې بیا ترې نه د سر خلک ووجل بیا هغې کې هم ډېر ښه واقعات هم بعضې شته چې لکه ملک سلیمان شاه ورته وایي چې ما به د ټول نه مخکې وجنې چې زه خپله قبیله خپل بچي ونه وینم چې زما مخکې وجلی شي او بیا هغه نه یې وجني بیا هغه ورته وایي چې نه ما ووجنه خو دا ملک احمد پرېږده بیا هغه په دې لکه دغه کې چې دی به ځي د دې ځای نه خو چې کله دلته مونږ راغلو نو دا دلته چې بیا ملک احمد په کومه سټریټجي جوړه کړه او بیا مونږ یې څنګه یوسفزي دلته سیټل کړل بیا ورو چې ځمکې رالې زرخیزه ځمکې رالې آبادې شوې نو بیا پکې د جنګونو امکانو نو بیا شیخ ملی بابا ته چې دی نو دا شیخ ملی بابا هم وروستو راغلی او دله ځینې خلک وایي چې د کاټلنګ جنګ دوران کې چې دی خبر شنو راغی که نه هغه ځان له یو اوږده کیسه ده چې په هغې باندې به بیا ځان له د ملک احمد باندې چې خبره کوو خیر ده نو هغې کې به خبره وکړو چې لکه کاټلنګ جنګ ولې شو یا نور جنګونه سو خو لکه د شیخ ملی بابا دفتر چې کوم دی نو هغه دفتر یا دوتر هغه هم دقه دی کوم کې چې دا موجوده موږ سره پټوار سیسټم دی دا د تپو دا ویش نه دی دا تپې دا هم د هغه وخت دی دا موږ سره چې دا موږ تمان تپه او بله تپ دا تپې هم هغه ویشلي دي بیا هغه کمال دا کړی دی چې د نورو قبیلو سره زمونږ کوم پولې وي نو په هغې باندې سیدانو له دغه ورکړي دي سیری نو د دی چې هغه طرف نه هغه یې نه شوي والی دې طرف نه دی نو چې جنګونه یې ولا ختمول او ډېر ښه ویش یې هم کړی دی هغه وخت سره ځکه چې تقریبا هر چا ته پکې د قبیلې هر سړي ته پکې خپله برخه رسېدلې ده او خوشحال بابا وایي که نه چې په د دفتر باره کې د شیخ ملي چې په سوات کې دي دوه څیزه که خفي دي که جلي مخزن د درویشه دی مخزن د درویزه دی بل دفتر د شیخ ملي د اخون درویزه بابا مخزن یادوي مخزن د درویزه دی بل دفتر د شیخ ملي خو دا د شیخ ملي دا دفتر چې دی نو په دې شکل کې خوشته چې دغه ویش چې کوم سیستم دی دا بیا وروستو مغولو نه پس انګریزانو هم دغه شان جاري ساتلی دی خو د کتاب په شکل کې یو سړي دا ویلي و چې ما څخه شته
یو میجر رابرټ وایي چې دا ما سره شته، خو هغه به هم بعضې وخت دروغ دعوې کولې او پیرنګی مستشرک و. یو روشن خان کاکا هم وایي چې لکه ما څخه شته خو بیا هغه زموږ په لاس رانغی. روشن خان بابا باره کې هم دا ویلی شي چې هغه سره و. د دې دور په اخري لیکوال کې چې دی انو خان ګجو یا ګجو خان دی چې د یو تاریخ لیکلی دی، ځینې تذکره نګار دا خبره کوي، او دی زمونږ مشر مو بادشاه ورته ویلی شي مشر. نو په دغه دواړو مشاعرو باندې به بیا په تفصیل سره خبره کوو. جی فیصل فاران صاحب زمونږ خو د نظم په حواله باندې خبره وکړه د امیر کروړ بابا. د نثر په حواله باندې د ړومبی نثر نګار چې څوک یادېږي پټه خزانه کې څنګه چې نورالامین صاحب ووایي محمد هاشم سرواني صاحب، جی د هغوی په هکله تاسو څه تحقیق لرئ او د هغوی په اړه باندې نور څه معلومات تاسو سره شته دي؟ جی داسې ده چې دا د زړه راښکون خبره دا ده چې دا هاشم سرواني چې کوم دی یو خوا که دا د پښتو د ړومبی چې کوم کتاب دی د نثر که نه، نو د هغې په حواله پیژندلی کېږي د صحرا د نسیم یا د سالو وږمه. نو بل خوا چې کوم دی همدغه سړی د پښتو دویم شاعر هم دی د امیر کروړ نه پس. جی دی دویم شاعر هم دی د امیر شاعر هم دی، نثر نګار هم دی. اوس دغه سړی چې کوم دی نو د چې کوم دی څه شاعري وغیره هم دا کړې ده. لرغوني پښتانه کې چې کوم دی د چې کوم څیز د راوړی دی عربۍ نه د ترجمه کړی دی د ابن خلاد، نو د هغې ترجمه ورکړې شوې ده. حبیبي صاحب بیا چې کوم دی داسې چل کړی دی چې د ابن خلاد هغه اوریجنل چې کوم نظم و نو هغه هم را پیدا کړی دی، نو هغه دواړه هغه رامنځته کړي دي. نو دلته کې د لرغوني پښتانه نه چې کومه ټوټه ده د متعلق، نو هغه زه تاسو لوم چې هغه داسې ده چې دله یو څیز دا دی چې دله به خپل زمانه کې زبدة الفصحا به درته وي، یعنی د فصیحان هغه خلک چې فصاحت لري د هغې کوچ، یعنی داسې د خپل زمانې یو نوموړی شخصیت و. دی وایي چې ابو محمد هاشم ابن زید سروانی البستی رحمت الله علیه په لرغوني پښتانه کې هسې حکایت کا شیخ کاټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند سروان په سنه په 230 هجري قدسي کې زیږېدلی او په بست کې له علما او فصحا سره لوستنه وکړه. وروسته ولاړ په عراق کې په کلو د لویو ائمو څخه سمه وکړه او ابن خلاد چې څرګندو په ابي العینا سره په بغداد کې عمرونه تیر کړل. له هغې د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجري قدسي کې کال کې عراق ته بیرته راغلی او 3 کال وروسته په بست کې وفات شو. یعنی په 290 کې دی چې کوم دی په خپل کال کې چې کوم دی مړ شوی دی. او دی دا هم وایي چې لکه دا هغه سړی دی چې د پښتو او د عربی ادب ترمنځ چې کوم دی د یو پل کردار هغه وخت د سړي ادا کو. او دا وایي چې لکه د ابو هاشم سروانی چې کوم دی نو د متعلق نور معلومات دا دي چې د خراسان کې چې کله دغه د الطاهر چې کومو دا هغه چې کله حکومت قایم شو او فارسی ژبه په دغه زمانه کې ژوندۍ شوه، خو عربي چې کوم دی دا ادبي او علمي درباري ژبه وه او پوهانو خپل اثار په دغه ژبه کې لیکل. نو په خراسان کې ډېر د عربي لیکوال او پوهانو چې د عربو د مدنیت او د ادب په خپرولو کې خدمتونه وکړ. مثلا د یادوي چې صالح بن عبدالرحمن سیستاني د حجاج بن یوسف په خوله باندې د فارسی نه عربۍ ته چې کوم دی څه دفترونه او څه دیوارونه چې کوم دی دا ترجمه کړو. او د دې نه علاوه چې کوم دی لکه دی دغه یادوي چې لکه ابو خالد وردان کابلی، دا یو د کابل یو اوسیدونکی و چې د علي بن حسین مرګرو څخه و، ٹھیک ده، او د حجاج ظلم چې کوم دی دیم تښتېدلی. یعنی د دې نه دا اندازه کېږي چې پښتانه هغه وخت عربو سره دی رسېدلي و، هغوی سره رابطې او هر یو څیز جوړ شوی و. لکه او د علي صاحب چې کوم ډله پره وه نو د دی تعلق چې کوم دی د پښتانو د دغه سوریانو دا هم سوري و، لکه دا هم سوري و، د دی هاشم سرواني چې کوم دی نو دا هم سوري دی. نو د دی تعلق چې کوم دی دا هم د علي صاحب چې کوم دی د ډلې سره و، ٹھیک ده. جی خدای بیا بل دغه یادوي چې دغه د تخارستان دغه یادوي بشار بن برد
یادی چې وډون شاعر دی هغه هم د دې دغه نو داسې چې کوم دی لکه ډېر کسان دي د دې د افغانستان او د کابل او د دې خوشه چې کوم د بلخ او د نور علاقې چې دي سجستان او نو دا خلک چې کوم دی هلته کې په دې ځای کې مصروف او دی دا ټول ادبي کار کړی دی نو په دو کې چې کوم دی یو د غم دی ابو هاشم سروانی چې کوم دی دام دی لکه په پټه خزانه کې وای چې کله دی چې کوم دی لکه ډیر وخت دغه نه دغه وکړو د عربونه او ابن خلاد نه چې دی پای کې لکه ډیر زیات چې کوم دی مشهور شو انو د هغه زمانه کې چې کوم دی لکه دته چې کوم دی په عربو کې چې کوم دی یو ډیر لوی مقام چې کوم دی لکه حاصلو اوس دغه چې کوم د نسیم دغه چې کوم دی د سالو وګمه چې دا هغه نشته خو دغه شعر چې کوم دی د چې کوم د ابو خلاد ابن خلاد چې کوم شعر د ترجمه کړي داغي ترجمه بزو تاسو قدم او موږ سره د ریډیو دلبر ثوابای اف ام سلور نوی په کورکی کې خاغله نورلمین یوسفزئی صاحب او خاغله فیصل فاران صاحب ملمانه دي که تاسو کې فیصل فاران صاحب تاسو د هاشم سروانی صاحب سره د نظم حصہ وړاندې کولای دي او لومبه ما وی دا وضاحت کوم چې دا سروان چې کم دی نو دا هلمند کې چې کم دی یو خار دی چې اوسم الته کې جی د ساروان کلا په نوم باندې دا خار موجود دی او د بسط نه چې کم دی نو دا لږه فاصله کې لکه دی د چې دا نظم کوم ترجمه کړی دی نو دا ابن خلاد دی ابن خلاد چې کم دی نو د العینا په نوم باندې چې ابي العینا په نوم باندې چې کم دی ادب کې مشهور دی طنز و مزاح به هم لیکلو نورم لکه لوی ادیب او ابن خلاد نجانم العینا ابي العینا انو دا هغه سړی دی د نظم چې کم دی نو دی کې دا سیدا چې د درهم صفت کړي یعنی د پیسو صفت کړي چې دا سړی نه سړی جوړي او د سړی نه سړی جوړي کنه په هغه حساب دی نو هغه دا څه ترجمه کړي چې جب هم خوینا کاندي چې وینا د خاون په لاس کې زر او درهمونه او جبور ولا ورزی وینای اوري د درهم خاوندان تلوي په ویاړونه که درهم زنی رکشي سینه تلی پر نړۍ وی په خړو پیجندنه ٹھیک ده کنه کدی نه درهم وی لری شندای خوار زار شي او خلک بیا اسې دی لبد ګوري لکه بدی راځي او کبړای سونی وبولي خلک وای دا وینا د رختیاینه لرختونه وای که ارسمره اوچتی ولي خلک وای دی صحیح وای ټیک وای پیسې دی ور سره کنه او کې روزلی وی کې روزلی وای رختیا خبره نور وای دا خو سونی دی تیرونه او هر درهم خندي هر چاله لوی برخه درهم د خاون هر ځای پر تمونه او درهم سره وي سړی خب قسمت ورو دغه د پیسو یاري وکړه او درهم جبه کسوک د درهم جبه د کسوک جبور کیږي د وسله کسوک پیکاندي کتالونه نو دغه درهم چې کوم دي دا جبم دا بس دا سړی نه لوی فصیح بلیغ او ارستی جوړ کی لکه هغه د فصاحت او بلاغت د خطابت ډیر لوی شیو خلک بدیل په غنټو ټوله شپنه سودی به خبرې کولې کنه خطیبانو او بل خو د رزم زمانه و د تورو نو بس دغه درهم دی چې دا وي تانه لوی خطیب هم جوړی لوی جنگجوم د نه وي جوړی بس دا درهم وي ښه شی دی بیا حبیبي صاحب چې کوم دی دغه هم ورکړی و عربی هغه کنه او اوس به نورلمین صاحب تاسو له د لودیانو متعلق څه جی نورلمین یوسفزئی صاحب تاسو د لودیانو متعلق خپل اوریدونکو ته لومبه خو دا دی کنه چې دا هغه چې کوم دی دا زمونږ ابو محمد هاشم سروانی نو دغه څه کوي چې د نصر لیکون کې څه کوي خو ده جی چې موږ څنګه کوم ټوټه په لاس راغلی ده نو هغه ترجمه ده لکه د تبذات تخلیق نه دی کنه یو ترجمه وی او یا تالیف وی د چا او یو چې کوم دی نو سړی په خپل سعودي کې نو غالبا دغه وجه نه دی کې چې پټه خزانه کې هغه داسې کلاسیفیکیشن کړي چې هغه کم مستند شاعر دی لکه بیٹنی کشو ملک یار غرشینه بل ناغه ټول د امیر کورل بابا نه واخلي او نصر والے جدا کړی دي کنه جی بل دا چې د یو خبره وکړه چې د حضرت علی کرم الله وجهه بارک چې داغه نو داغه یو ډیر لوی بصیرت او زکه خو ته زمون خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه علم د خار دروازه ویلو کنه د چې زوی د علم خار مو چې هغه د اجم سره چې دنو ډیر ښه تعلق ساتلو او پښتنو سره مینې دوه وجې وي یو خدا د چې د نرتوب
لکه د خیبر فاتح و کنه پښتانه هم هغه وخت جنګیالي او غرسني او نران خلک اوس په کې مشته خو هغه وخت ډیر زیات و کنه او بل دا چې هغه هم دغه شناختو او دویم دا چې هغه به که د ایران او که د غور او که د کوه سلیمان او چې چېرته کې عجم خلک نو هغوی ته هغه ډېر درانه وکتل نو د ظاهر خبره چې پښتون خو د پښتنې نه دی چې څوک درون ګوري نو دی خو هغه باندې سر ورکوي بیا موږ د لودیانو زمانه یادوله چې دا زمانه چې کومه ده نو دا د 350 نه تر 400 پورې 350 نه تر 400 پورې 50 کاله دا ده نو دا خو پښتنو قبیله ده دلته هم پاتې شوي دي په هندوستان کې هم پاتې شوي دي که نه دی کې چې کوم دی دغه چې دی دغه کورنۍ په لومبي بادشاهانو کې اولپتګین او سپکتګین دي چې د غزني لومبي بادشاهان دي یعنی 351 او 390 یا لس کم سل د دې شیخ حمید په ننګرهار تر ملتانه پورې حکمراني کړې ده او د ده نه وروسته بیا نصر چې زوی د زوی باچا شو نو ملتان د سلطنت مرکز و لکه دا ټوله سیمه بیا راکاب کړه بیا شیخ حمید لودي چې د 350 خواوشا کې نو دا چې کومه زمانه ده د 300 نه تر 400 پورې نو په دې کې موږ سره لیکوال موږ سره ملاویږي چې هغې کې چې کوم دی نو مثلا موږ سره یو د شیخ رضی او رضی ضوات سره کنه او نصر لودي نو د ذکر هم موږ سره ملاویږي چې د دا دواړه چې شیخ رضی او نصر لودي دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه مخکې چې کوم ذکر وشو کنه جی او دا د مورخانو په کول دی د دې نه وروسته باچایان شوي هم دي نو د دې دواړو پخوانو شاعرانو احوال پټه خزانه کې دي لکه دی وای کنه د پټه خزانې لیکونکي چې ذکر د امیر الفصحا د څنګه ته چوي کنه شیخ رضی لودي پوشه پدی چې کامران خان ابن صدو خان په خار صفا د نوم دی د خار کنه کې په سن 1900 او 18 هجری یو کتاب وکړ چې کلید کامرانی نومو په دې کتاب کې کامران له کتاب د شیخ احمد بن سعید لودي چې په سن 200 یا کخله دی او نومې علام اللودي فی اخبار اللودي دی د نقل کا چې شیخ رضی لودي د شیخ حمید لودي وراره چې شیخ حمید په ملتان پاچا شو نو خپل وراره پښتونخوا ته ولېږه چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي دا دواړه چې کوم دي نو د دوی یو نمونه دا ده د الحاد په لور دی ترپلل ګروه دی زمونږو وکوراو او مونږ رونلی په زیارنه تا په تور و توراو او لرغون ولی گروه دلی چې د ګوخې اړاو او هغه گروه چې د اوس لړه کړه چې پارو دی رڼاو دا د نښه ده د شیخ لودي بل دغه دا ده چې د الحاد په تورن سم زه لرغون خو ملحد نه یم د الحاد په تورن سم زه لرغون خو ملحد نه یم زما واو دا چې هغه ملګرتیا کوي کنه او زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم او له اسلام نه ترپلمه تورانو څخه ترپلیم نو دا د موږ سره بله نښه ده د دې په لاس کې زموږ لمین صاحب دا دې کې دا چل شوی دی چې کله دغه راغی د محمود غزنوي نو هغه داسې چلو کو چې کوم کرامتیانو په نوم باندې چې کوم خلک مشهورو که نه نو هغه پسې کار راواغستو چې دا خلک د منځه یوسي نو دې کې په دی باندې دا الزام ولګېدو یا دې کې حقیقت یا نو چې دام شیعاګان کرامتیان دي دا شیخ حمید لودي دی دا خاندان چې کوم انو هغه چې کوم دی بیا هغه نو دې کې بیا د خپل شعر کې دی جواب ورکوي چې زه ملحد نه یم کرامتي نه یم زما دا عقیده نه دا زما دښمنان چې کوم دی دا خبره کوي چې ته ملحدي او ته چې کوم دی لکه تا کې دا دغه دی او بیا په دې تور باندې محمود غزنوي راغی او د ملتان د پښتنو د لوی حکومت مات کو یو وخت کې ملتان د 100 کالو پورې د پښتنو ټول لوی خار پاتې شوی دی او تر دې چې دی کې د پښتنو دوه لوی باچایان په ملتان کې پیدا شي یو احمد شاه ابدالي او یو بهلول لودهي دا دواړه په ملتان کې پیدا شوي دا ملتان تر ډیره وخته پورې د پښتنو ټول لوی خار
او دلته کې چې د پښتنو کوم حکومت نو هغه محمود غزنوي مات کو په دې بنیاد باندې چې وای دا پښتانه کرامتیان شوي دي شیعاګان شوي دي. تاسو خبر وکړئ. نورلمین صاحب ستاسو د خبرې نه مخکې د دمې وخت چې د دمه پکې والو قدرمن اورېدونکو وخت شوی د دمې نه پس په د نورلمین صاحب خبرې اترې اورو او ستاسو کالونه به هم نیغ په نیغه اخلو د هغې دپاره زموږ د ګرځنده شمېره ده 03110224 یعنې 0311 0221794 زم ستاسو کوربه سید عادل او زموږ سره د ریډیو دلبر ثوابای اف ام څلور نوي په کوره کېږي ښاغلی فیصل فاران صاحب او ښاغلی نورلمین یوسفزی صاحب نه. قدرمن اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو خپرونه ده پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم او تاسو غږ اورئ د ریډیو دلبر ثوابای اف ام څلور نوي نه نیغ په نیغه. قدرمن اورېدونکو په دمه کې تاسو د کمرشلو نه پس د اختر شیراز صاحب ښکلی اواز او د غني خان ښکلی کلام تاسو واورېده. د هغې نه پس زموږ سره په ریډیو دلبر ثوابای اف ام څلور نوي په کورکي کې ښاغلی نورلمین یوسفزی صاحب او ښاغلی فیصل فاران صاحب ناست دی. د پښتو پړومبني نظمګو شاعر او پړومبني نثرنګار هاشم سرواني صاحب باندې خبرې اترې شروع دي. راځئ قدرمن اورېدونکو چې د فیصل فاران صاحب نه د هغوی متعلق پوښتنې وکړو. نه جي نورلمین صاحب تاسو د هغوی متعلق څه خبرې کوئ؟ دا چې د پټه خزانه کې دا کومه خبره ده که نه د هغې باره کې چې هغه وایي که نه دا چې مونږ په چا باندې خبره شروع کړې ده شیخ رضي او په دې نصر لودي هغه وایي که نه چې شیخ احمد په ملتان باچا شو جی نو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولېږه چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضي راغی 2 کاله د کسي په غره وګرځېد جی هلته یې ډېر مخلوق مسلمان کړه. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملاحده له استازو سره کېناست او له دوی څخه یې د الحاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او وګرهېده د دوی په اعتقاد ملحد شو. چې شیخ حمید رحم الله وفات شو نو یې پر ځای نصر کېناست او د الحاد ترویج یې غوره کړه او کرامته یې راوستل. شیخ رضي چې سوچه مسلمان و خپل تربور نصر ته یې داسې پاړ کې وښکل او نو دا ما چې کوم شعرونه ووې نو دا شعرونه بیا یې ورته وړاندې کړل. بیا موږ سره چې دی د دې دور نه پس موږ سره د پښتون کورنۍ یو کورنۍ ده چې هغې کې چې کوم دی نو دا 300 هجري نه پس ته راځي او دې کې موږ دا ګورو چې د دې لومبی باچا چې دی بابا پټان دی بابا بتان که نه د دې دا دی د دې دور چې کوم موږ سره بیا موږ کوم شاعران موږ ستا که خیال نو موږ دغه وکړو د بیټ نیکه خبره وکړه نو د بیټ نیکه نه پس موږ سره بیا په دې زمانه کې بل راځي اسماعیل جی نو د اسماعیل ذکر خو موږ وکړو خو د هغه اشعار موږ نو ویلي جی نو هغه به لږ ووایو چې هغه وایي که نه چې تېښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لغین ښکاره شي هلته ورکه پلوشه شي ټول نړۍ توره تیاره شي سړي وران شي له ابلیسه غوس د پس په کټاره شي او که هر چا ابلیس خرڅ کړه نو یې هله ننداره شي او که سړی ابلیس ته پړ شو که سړی ابلیس ته پړ شو نو پر کور د ویر ناره شي. نو دا د اسماعیل یون شعر دی. بیا موږ سره د خرخبون دا د 400 نو دا سړی چې کوم دی دلته کې کرخبون هم ورته وایي یو ځینې دغه کې چې دی نو دغه لیکلی شوی دی د موږ سره د روبایي دی یو چې بلتانه ناره مې اوس په کور باندې نه پوهېږم چې به څه وي پېښ په وړاندې له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو دواړه سترګې مې په وینو دي جړاندې یا اسماعیله ستا نازو مې زړګي سوري که بلتانه خرخبون بیا لتا پردی که نه هېرېږي کمې بیا نستا یادی کی او په چړو د ویر به پریسي د زړه مران دی. نو دا دغه دور یو بل موږ سره د تقریبا په 411 کال کې وفات شوی دی دا زمونږ دا شاعر او د کند او زمن اولاد د دوی بیا اولاد چې دی د اولاد چې کوم دی کې بیا په ننګرهار او خیبر پېښور کې خپاره شوي دي
جی د اولاد چې دا زمونږ کوم بیا دغه سلسله ده که نه جی د قبیلو سلسله ته بیا خوره شوې ده جی او نور خو مونږ د شیخ اسد سوري ذکر خو مونږ وکړو جی د ده کلام به هم وړاندې کړو که ستا سره څه دغه وي ارشاد جی ارشاد دی وایي که نه چې د فلک له چارو څه وکړم کوکار او زملوي هر ګل چې خاندي په بهار او هر غټول چې په بیدیا غوړېده وکه ریجوي پاڼې کاندي تار په تار او ډېر مخونه د فلک سپېړه شنه کا او ډېر سرونه که تر خاورو لاندې زار ته واکمن له سره خول پرې باسي مړسي او د بې وزلو ویني توی کاندي خونخوار او چې له برمه یې زمري رپي زنګلو کې او له عقوبه یې ډاري تیرو جبار او هم یې غشي سکڼي ډال د جوبلورو او رستمان ځنې زغلا کاندي په ډار او چې املاوي نکیږي په غوښتلو او دا فلک پر وکه سکاری گزار لکه صحیح رسا گزار کنه نو داسې خو د مونږ سره ډېر څیزونه په لاس کې بیا شته دی که نه د شاعرۍ نښې مونږ سره ډېرې په لاس کې دي زما خیال دی چې د دې نه پس به چې دی نو جی کال به اخلي ته که څه او جی کال خو به اخلو جی نو یو کال به واخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه یې خیر دی جی د الله احسان دی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی جی سلمان خبرې کوم د پابړۍ سلمان د پابړۍ نه هرکلی درته وایو ګلابه ډېره مننه جی تاسو ښه یې شکر الحمدلله تاسو څنګه یې بس جی زموږ د طرفه تاسو ته سلام او د راغلو زموږ مشران دوی ته سلام ډېره مننه پروګرام ډېره روان دی ډېره مننه ډېره ډېره مننه جی وعلیکم السلام ګورو جی چې موږ سره بل ملګری څوک السلام علیکم وعلیکم السلام ګلزار بادر خبرې ډاکټر صاحب هرکلی درته وایو جی بس موږ خو ناست یو او نورلمین نورو فیصل پارانو او تاسو ته سلامونه کوم وعلیکم السلام ډېره مننه پروګرام دی جی او ډېر ضروري ښه تاسو شروع کړی ده ښه جی او ستاسو نه جي تمه لرو چې د نورلمین یوسفزۍ صاحب نه او فیصل فاران صاحب نه به څه پوښتنه هم کوئ جی نو ما خو چې منځ عمر کې نورلمین نور د شیخ ملي بابا خبره کړې وه جی جی نو هغه تفصیل پکې د ډېر ښکلې څه وکړو خو په دې شاملات کې پوه نه کړو چې دا شاملاتونه د کلو کې دي جی جی او په دې به کې خیر نورلمین نور دغه دی بس کړو ښه جی مونږه داسې ده که نه بایي چې زما دا خیال دی چې په شیخ ملي بابا باندې او په ګجو خان باندې به ځان له پروګرام وکړو نو په هغې کې به ټول تفصیل هم ووایو او دا به هم ووایو چې د هغه په کوم بنیاد باندې دا شام میراث او یا شام میلاد چې ورته مونږ وایو چې دا په کوم بنیاد باندې پرېښودی او هغه څنګه ویش کړی او د هغې هغه تقسیم په کوم بنیاد شو نو ټول د شیخ ملي بابا هغه ټوله خبره به په هغه باندې زما خیال چې په دې دواړو به شریک یو پروګرام وکړو 2-3 غنټې جی ډاکټر صاحب باران صاحب دا تاسو د امیرکوټ صاحب خبره پکې وکړه که نه نو وایم د دې ما خو د منځ عمر کې دغه ولګولو ریډیو امیرکوټ صاحب د پیدایش او دا جی 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 دا خو مونږ خو په دې باندې دغه وکړو خو دغه معاصرو د ابو مسلم خراساني معاصرو یو سلو او یو نیم سل هجري کې چې کم دی دا سړی لکه موجودو او د سروانو کنه لکه هغه سروان چې کم دی اوس د افغانستان هلمند کې دا ځای موجود ته هغې ته ساروان کلا وایي دی کلي له اوس یو وړوکې کلی دی هغه وخت کې دا لوی ښار و جی یو بل کال به واخلو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی ټانکوی نه خبرې کوم د ټانکوی نه جی ستاسو نوم څه دی جی رحمان بابا هرکلی درته وایو جی شکر الحمدلله جی ستاسو خیر دی بابا جی پروګرامونه خو موږ اورو جی ډېره مننه
په ډېر وخت چې موږ تاسو پروګرام نه وي موږ غمونه شو نو موږ پروګرام تاسو نو اورېدلی نو بس اوس تاسو را کال ملاو شو جی نو بایوال کا جواب سلام به سره صرف وګو بیا به خیر سره پروګرام باره کې به سره بیا خبرې کوو. جی رحمان بابا تاسو یو جهان مننه چې زموږ سره په خپرونه کې د ګرځنده په لار باندې تاسو تماس ونیسو. یو جهان مننه. څه پوښتنه بل راځي د میلمنو نه؟ بس څه خاص داسې څه پوښتنه نشته، بس زموږ طرف نه ټولو ته دعا سلام قبول کړئ. ډیره مننه. وعلیکم السلام. ډیره مننه. مهرباني. بخښنه غواړم چې ستاسو خبره کوله او زما نه کال کټ شو، خو تاسو هېڅ پوښتنه نه کوم نو ما ځکه ستاسو کال کټ کو. بخښنه غواړم رحمان بابا ستاسو نه. قدرمنو اورېدونکو که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ نو زموږ د ګرځنده شمېره د 0311022194 یعنې 0311 022 1794. نورالامین صاحب که ستاسو اجازه وي یو دمه به واخلو، د هغې نه پس به بیا کارونه وکړو ځکه موږ بوډاګان یو ستړي شو که نه. قدرمنو اورېدونکو ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي یو ځل بیا هرکلی او زموږ سره د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94 په کوټه کې ښاغلی نورالامین یوسفزی صاحب او ښاغلی فیصل فاران صاحب موجود دي. که تاسو څه قسم پوښتنې لرئ نو زموږ د ګرځنده شمېره ده 0311022194 یعنې 0311 022 1794. فیصل فاران صاحب داسې مې اورېدلي دي او په کتابونو کې مې کتلي دي چې په دغه زمانه کې شیخ تیمین کاکړ هم یو شاعر و. جی او جی بالکل د 1500 هجری خواوشا چې کوم دی شیخ تیمن چې کوم دی یا تومن چې کوم دی دا یو شاعر دی او د پټې خزانې یو شاعر دی. د چې کوم دی یادېږي چې د نیکه چې کوم دی نو هغه اکړ لکه یادېږي که نه، او د احوال چې کوم دی حال احوال نو شیخ بوستان بړیس په بوستان الاولیا کې راغستی دي. جی د هغې وجه دا وه چې دا سړی صوفي هم و. جی دا پخوا چې موږ دا سوره دغه ګورو که نه، دا چې کوم نومونه موږ د پښتنو د مشرانو ګورو نو دې کې دا شیخ ټکی ډېر راځي. نو دې کې دا احتیاط پکار چې کوم دی د شیخ ټکی راځي د دې مطلب دی چې دا یو ډېر لوی مذهبي مشر دی د هغه زمانې، یا چې کوم دی د تصوف سلسله لري لکه شیخ ملی او داسې بله. نو دا دې سیستم لغونتې خیال پکار دی. بوستان الاولیا کې چې کوم دی نو هغې کې د ذکر راځي او دی وایي چې دا شیخ تیمن چې کوم دی یا تومن چې کوم دی دا د کاکړو د سیمې وه، د کندهار او د کویټې ترمنځ چې دا ټول علاقه پراته ده ته کاکړستان وایي. جی نو د چې کوم دی د سیمې نه تللی غور له تللی چې کوم دغه دی ولایت و هغه وخت او هلته کې دی میشته شوی بیا د هغه د اولاد چې کوم دی نو شیخ بوستان لیکي، شیخ بوستان بړیس چې د اولاد د زما تر زمانې پورې دلته کې میشته دی د غور چې کومه علاقه ده او موجود دی که نه. او دی دا هم وایي چې دا تیمني چې کوم دی دا بیا دی دا وایي دلته کې دی وایي چې دا تیمني چې کوم دی نو دا د قبیله هم ده. بیا په نور وضاحت بیا هغه د دی وایي چې دا قبیله اوس دا قبیله نه دا په دغه کې اوس هم شته په کاکړو کې په ژوب کې او په دې علاقه کې تیمني قبیله چې کوم دی دا شته. تومن خیل یا د دې په دغه باندې دا شی تمن خیل یا تومن خیل دا خلک چې کوم دی نو دی دا وایي چې دی به کله کله جوب ته تلو او د خپل پلار سره به لیده قاتل کول. او د دې نه علاوه چې کوم دی دی چې کوم دی چې بوستان الاولیا دا هم لیکي چې شیخ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې باچا سلطنت په 1500 کال حدود کې راځي لکه چې څنګه مونږ ووایو، او هم د ده په وخت کې دی چې کوم دی په کجران کې وفات شوی دی. ٹھیک ده. شعر نمونه او د شعر نمونه ورته وو. دی دا وایي چې لکه د پټې خزانې مؤلف دا وایي هوتک صاحب چې کوم دی هغه دا وایي چې زما پلار داود خان په بوستان الاولیا کې د شیخ تیمن دغه لاندې شعر لوستی و. لکه دې کې چې بیا په پټه خزانه کې چې کوم شعر راغلی دی نو دا په بوستان الاولیا نه چې کوم دی د هوتک پلار چې کوم دی نو هغه نقل کړی دی او دا بیا چې کوم دی هوتک چې کوم دی پټه خزانه کې ورکړی دی که نه. او دا ډېر خشته د دې ژبه ده د دې شعر کلام نمونه. او جی هغه داسې ده چې ګهیز رڼا لنور خپره شوه زما په کور د ویر ناره شوه. ګهیز په سوچه پښتو کې سهار ته ګهیز وایي.
کنه لکه خپل ټکی دی سحر خو موږ سره د بلې ژبې نه راغلی پښتو کې خپل ټکی د سحر دپاره ګهیز دی ګهیز رڼا د لمر خپره سوه زما په کور د ویر ناره سوه د بېلتون ورځ توره تیاره سوه او غږ سو ناڅاپه چې بېلتون راغی زړه مې له دې ویرې نه شین دی او په جړه جاړم څه ناورین دی ناورین وی غم ته المیې ته که نه او زرغون له اوښو مې سادین دی سادین خو مونږ اوس هم استعمالو او په نول نولیږم چې تا خون راغی په نول نولیږم چې تا خون راغی نولو مونږ استعمالو د غم دپاره اوسه پورې چې کوم دی دا ټکې مونږ دغه کو استعمالو او تا خون چې کوم دی نو دا زیګرخون ته وایي لکه زیګرخون مونږ وکړه چې زړه مې زیګر مې په پسې وبیني شو هغې دپاره پښتو کې زوړ ټکې تاخون دی ښه دی بیا وایي چې نه به بیا یم نه به بیا راسي او نه به تیاره شپه زما رڼا سي نه به شهی راته په خولا سي او بیلیږي پیري اوس د یون راغی ټیک شو نو بیلیږي پیر اوس د یون راغی سوري پیر نه دی پیر دی لکه وخت یا واره یا وخت که نه د بیلیدو وخت راغی او د سختن پار د هیر مې نه کړې اغلی یې مخ چې یا نه کړې سختن چې کوم دی دا خو څه پورې مونږ سره شته لکه مالک دپاره استعمالیږي اغلی یا ښاغلی چې مونږ وو ښاغلی ډېر معزز اغلی معزز که نه او د سختن پار دی هیر مې نه کړې او اغلیا مخ چې په یا نه کړې او یا نه هغه د یون دی لکه تګ تلل اوربل دی پریخو اوربل دی پریښوې واته کړې او پر ما د بل اور کړودن راغې او ګهیز رڼا د لمر خپره سوه زما په کور د ویر ناره سوه او دی اخیری دغه کې چې دی دا وایي چې پر ما د بل اور کړودن راغی کړودن چې کوم دی هغې اور سره ګرځېدلو له په زړه پښتو کې کړودن ویلی شي نو دې کې د چې کوم دی د بېلتانه کیفیت بیان کړی دی او د دې ژبه تاسو واورېده چې لکه دا ډېره ښایسته ژبه ده دې کې ډېر ټکي اوس هم مونږ ولیدل چې مونږ استعمالو لکه د نول ټکی دی یا د سادین ټکی دی که نه دا داسې ټکي دي سختن دی یون دی دا ټکي دي کې اوس هم استعمالیږي ناورین دی او خو ډېر ټکي پکې داسې دي چې لکه هغه اوس مونږ نه استعمالو لکه ګهیز ټکی چې کوم دی نو ګهیز ټکی چې کوم دی هغه اوسه پورې چې کوم دی مونږ نه استعمالو نو دې کې حبیبي صاحب وایي یو وړې شندمې وخت دا به واخلو بیا به د هغې نه ښه صحیح ده ټیک شو کالران هم موږ سره ډېر زیات را روان دي مینوال زموږ قدرمن اورېدونکو د دې وړې شندمې نه پس تاسو نیغ په نیغه کالونه اخلو تاسو چېرته مو د خپل دلبر رادیو سره اوسئ زموږ د ګرځنده شمېره د 03 11 02 قدرمن اورېدونکو ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته یو ځل بیا وایي په خیرالې غږ دی د راډیو دلبر صوابی اف ام 94 له نیغ په نیغه قدرمن اورېدونکو خپرونه د پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم او دې کې ستاسو زموږ سره نیغ په نیغه کالونه هم را روان دي نورالامین صاحب که ستاسو خوښه وي څو کالونه به واخلو میرجي او مصریانو سره کار کوي او ګواټي غریب آباد کې کور د ماتې زما نوم به په خپل پروګرام کې علي او زما په نوم باندې به د نورالامین یوسفزی صاحب نه پیغام راکوي دا خو د مستقبل هنرمند هم دی او د یو دغه شان کار زده کوونکي یا محنت کوونکي لاس چې دی نو زموږ خوږ نبي ښکل کړي دی له دا ووایه چې پښتو ژبې سره لږ نو دا دی که نه چې زه صرف د ده په وساطت سره د ده خو د ده د مړانې او د محنت ته چې دی زده کړه کوي او کار کوي او تعلیم دې هم ورسره حاصل کړي که موقع ورته وي نو دې ته خو سلام کوم خو زه دغه ټولو چې د چا څومره دوکانونه دي نو زه دې ټولو ته دا وایم چې زموږ خپله ژبه شته مورنۍ نو دی د خپلې دوکانونو ته دا تختی چې کومې لګوي نو دا دې په خپله ژبه کې ولګوي پښتو کې ولګوي څنګه چې مونږ یو بل سره خبرې په پښتو کې کوو نو زما ته د عبدالخالق کاکا خدای خدمتګار دا خبره بیا را یادېږي وي یو ځای ته تللی وم نو هلته یې لیکلي وو په جومات کې چې یہاں پیشاب کرنا منع ہے نو ما د هغه ځای د مشرانو نه تپوس وکړو چې پیشاب کی جگہ کدر ہے نو یې ما ته وایي چې یاره ښه سپین ږیره او پښتون سړی ښکاري تا ولې پښتو نه درځي څه ما ورته چې ښه تاسو له پښتو درځي بیا خو دلته پکار دا چې تاسو دا لیکلي وي چې دلته کې واړه او چې مونږ چې جنازې له درغلي ستاسو په جومات کې پښتو کې لیکلي دي د جنازګاه سره چې کوم جومات ته اساس دي زه هم چې په دوکانونو باندې په اجرو باندې ګوره ته پښتو اجره ده نو د پښتو شعر پې ولیکه چې اجرې سره تړلی شعر او
پښتو کې پکې کسلی کې نه پښتو کې ولیکه دا شان دکان باندې بورډ لګو نو دا خو موږ دې سره د حکومت څخه کار نشته کنه دا خپل کار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه؟ د توډيري نه. د توډيري نه څوک جی؟ تاسو دا پروګرام زما ډېر زیات خوښ دی. ډېره مهرباني. خپل نوم هم راته ونه ښو جی. نه خپل نوم نه ښیم. ښه جی ښه صحیح ده جی. او مونږ ته رئیس باچا ته وړاندې کړه. ښه وړاندې کوم درته جی. ډېره مننه زموږ سره په خپرونه کې د ګډون کولو او رئیس باچا په نورو خپرونو کې اور وروریه. قدرمن اوریدونکو هر بار تاسو ته موږ هم دغه عرض کوو چې که تاسو داسې د رئیس باچا تپوس کوئ نو بیا زموږ فیصل فاران صاحب درته غوسه کېږي. نورلمین صاحب د راروانې خپرونې په هکله خپل اورېدونکو ته څه وایو؟ موږ سره یو چې دی د پټې خزانې یو 15 شپږ شاعران پاتې شو په تفصیل سره ما اجمالي ذکر کړی دی جی د ښکارندوی او ملک یار غرشین او بختیار کاکی رحمت الله علیه نو په هغې باندې به رڼا اچوي فیصل پاران په راتلونکي پروګرام کې او دویمه حصه کې به د پروګرام موږ په شیخ ملي بابا باندې او خان ګجو یا ګجو خان بابا باندې به چې دی نو د هغه په ژوند به خبرې کوو جی انشاءالله. نو چې دا دور ختم شي نو بیا به پیر روخان طرف ته ځو. دویم دور چې شروع کیږي د بایزید انصاري چې د پیر روخان په نوم باندې مونږ یادو او چې کوم مغولوال دي نو هغوی ورته پیر تاریکې وایي جی. او دا به د کوم هجره نه شروع کیږي؟ دا د 900 هجري نه به شروع کیږي. نن موږ تر 900 هجره پورې د څه پاتې شو پکې نو یو 50 کاله پکې پاتې شو. یو 15 شاعران دي نو هغه به بل پروګرام کې په هغې خبرو کو نو بس دا به راټوله شي. او دا هم دغه دور دی که نه دا ګجو خان بابا او شیخ ملي بابا نو دا به د بوساړې سر وتړلی شي. بیا به د پیر روخان نه خبره شروع کړو کوم کې چې موږ سره باقاعده کتابونه په لاس کې دي که نه. جی یو کال طرف ته به لاړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه جی؟ زه چې پنجپیر نه خبرې کوم. اکرام ارکلې درته وایو ورور جانه. باجي ستاسو پروګرام ډېر خوښ شو. بس ټولو ته زما طرف نه سلامونه سپیشل. وعلیکم السلام. ډېره مننه. یو جهان مننه اکرام وروره تاسو موږ د پنجپیر نه یاد کړی. یو جهان مننه قدرمنو اوریدونکو. نورلمین یوسفزی صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب تاسو ته د پښتنو هغه وړومبني نثرنګار او وړومبني نظمګو شاعران چې کوم هغه تاسو ته په ګوته کړل. د پټې خزانې تر مخه زمونږ نورلمین یوسفزی صاحب ووایي چې د وړومبني نظمګو شاعر چې کوم دی هغه امیر کروړ بابا دی. او د پټې خزانې نه راته بیا دا ثابته کړه چې محمد هاشم سرواني صاحب د پښتنو او د پښتو ادب وړومبی نثرنګار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سره څنګه چل دی؟ خیر دی جی د الله احسان دی. خپل پیژنګلو را سره لګو. انور جدون خبرې کومه د ګندف نه. ښه جي هرکلی درته وایو جی. مهرباني ډېره مننه. زه فیصل فاران صاحب ته او نورلمین یوسفزي صاحب ډېر مشکور یم او علمي او ډېرې ښې خبرې دي. دا موږ د پروګرام ډېر خوښ دی. یو تپوس په کومه جی تپوس مې دی نه دا کوو جی دا مندن چې کوم دی مندن جی مندن آیا دا علاقې ته وایي او که نه څه شعر او بل دا یو شعر دی ډېر مشهور شعر دی جی ارشاد چې اول ټول مندن سردار دی اوس د بیسک په ګټه ناسته مسافره. آیا دا چا شعر دی د چا متعلق ویلی شوی جی د دې بلغونه کې وضاحت راته کوي؟ مندن چې کوم دی نو دا زمونږ د مندنو داسې وه چې د یوسف یو ورورو مشر یوسفزي چې د چا نه راځي نو هغه په هندوستان کې یو سیدي بیبي سره واده کړی او د هغې نه چې کوم بچی شوی نو هغه د هغه مندن نوم او هغه هلته کې وفات شو. نو بیا د یوسف هغه خپله روندار او بچی راوسته او هغه یې لوی کړ بیا یې ول خپله لور ورکړه. نو چې کوم مندن دي نو دا هغه سره تړلی دي. او بل سوال دی یو که چې بل څه سوال و انور جدون صاحب؟ دا جی دا مشهور شعر دی. د دې باره کې دوه روایات دي چې یو روایت خدا دی چې ارسلا خان کله د مغولو د دور لکه د پښتنو د زمانې مشرو د زیدي ارسلا خان نو دا د مقرب خان زمانه وه
نو کله چې پیرنګیان رالل نو مقرب خان د هغوی مخالفت او مزاحمت شروع کړو. ارسلا خان هم هغوی سره ملګرتیا ونه کړه لکه د هغوی خان نه شو. د مغولو په دور کې یا د پښتنو په دور کې خو د پښتنو مشري ورسره وه. نو د مندڼو د علاقه موږ د دلته چې صوابۍ کې کوم خلک یو که نه نو زیاتر مندڼ د په بونیر او په سواته دي کې یوسفزي دي. یو ځای به هم موږ اوسېدو که هغوی به هلته راتلل زموږ ځمکې هم شریکې وې. بیا اخري کې بیا ویش وشو چې تاسو یوسفزي هلته شئ او مندړ به موږ دلته شو. نو دې چې کله لاړو او د دې ځای نه کډه وکړه لکه د دا یو ټپه هم کېږي چې د ارسلا خان قجیری لونه اوس د رابرټ په مخکې سرتور سرونه چې بیا د کور تلاشي کوله انګریزانو. نو دا ځینې خلک دا وایي چې دا ټپه هغه کړې وه. دا ټپه ده چې اول د ټول مندړ سردار او اوس د بیسک په ګټه ناس مسافر شوم. یو بل روایت هم د خو زیات تر دا خلک دا خبره کوي چې دا د هغه د خولې ټپه. انور جدین صاحب جی زه لغونې هغه به زه مو کومه نورالامین صاحب چې کومه خبره وکړه نو دا مونږ مومو لکه که نه روایاتو کې او دغه کې دا دویم وضاحت خو د ډېر ښایسته طریقې سره وکړو. او لومبی روایت چې کوم دی نو هغه خو روایات دی او روایت په شکل کې خو مونږ منو. خو بیا چې مونږ تاریخ لزونو مندړ چې کوم دی د دې نه ډېر مخکې مونږ دا ټکې او دا ارسه مومو که نه. او بیا داسې ده چې په دغه کې مونږ ګورو د کاکړو شجره نسب چې ګورو که نه نو هغې کې مونږ چې کوم دی مندړ میلاویږي. ایون تر دې پورې چې اوس هم په د کاکړستان د علاقه چې ده دلته کې ځای په ځای چې کوم دی د مندړو په نوم باندې باقاعده کلي دي هغې کې مندړ شته نه خو هغه کلي اوس هم د مندړو په نوم باندې مشهور دي. او بیا که ته دا وګورې زموږ تاریخ کې دا لیکلي چې مونږ د غوړه مرغه نه راغلي یو. غوړه مرغه دوه درې ځایه ده خو زیات مشهور چې کوم دی یو هغه ده چې د کویټې او د کندهار ترمنځ د علاقه ده غوړه مرغه یعنی غوړ لک هغه ځای چې کوم ځای کې ډېر واښه او ډېر دغه چراګاه چې ورته وایي که نه. او بل غوړه مرغه چې کومه ده هغه زابل کې ده. زموږ د مندڼو او د یوسفزو چې دا کومه اوسنۍ لهجه ده او کومه سوچه دا تورې مونږ دې کې وینو دا اوسه پورې په زابل په لهجه کې دا ټول ژبه کې دا ټول توري او دا هر یو څیز شته. ټیک ده. نو د دې نه دا ثابتېږي چې دا مندړ چې کوم دی نو دا داسې یو نسل دی چې د دې روایت نه که لغونتې مونږ اخوا دې خو هم لږ وګورو دا مونږ له زیات لرغونې زمانه کې میلاویږي که نه. او داسې ده چې لکه دا د دې نسل پورې تړلی شوی دی د قبیلې پورې. او بیا د دې د وجې چې کوم دی د هغه علاقې نوم هم دا ګرځېدلی دی. مننه. جی ډېره زیاته مننه. انور جدون صاحب نور څه پوښتنه لري؟ بس یو دا گزارش او ریکوست کوم چې کله دا نشست ختم شي نو یو ورځ چې تا د پښتو متلونه چې کوم دي نو په هغې باندې زموږ د پوهانو کچې ته یو ورځ ولوستي که نه قدم په قدم په انور جدون صاحب را روان یو ورو که خیري. ډېره مهرباني. چې د پښتو د متلونو د پښتو ژبې لپاره ډېر ډېره لویه پنګه ده. ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني. ډېره مننه. ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو څوک هم چې د انور جدون صاحب په شان پوښتنې لري او په موضوع باندې خبرې کوي هغوی له به هم موږ دغه همره ټایم ورکوو او وخت په د هغوی دپاره زموږ سره ډېر زیات وي. قدرمنو اورېدونکو دا و د نن ورځ پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم چې تاسو پکې د ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب نه ډېرې درنې خوږې تحقیقي علمي خبرې واورېدې. د هغه مشرانو کشرانو همزولو وروڼو خویندو ډېره زیاته مننه کوم چې په خپلو زنګونو باندې زموږ د خپرونې یعنې پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم ښکلا یو په دوه کړه. ګلالو اورېدونکو ستاسو د اورېدو دپاره ما سره هغه الفاظ ما سره هغه توري هغه ټکي نشته چې ستاسو مننه پرې وکړم خو هغه روایتي خبره چې ستاسو د اورېدو یو جهان مننه. په تلو تلو کې د خپل ریډیو دلبر ثوابی اف ام 94 ټولو همکارو ټولو قربانو او خصوصا د سټیشن منیجر ښاغلي یوسف خان سرخیري صاحب د چا چې ژبه بدله ده خو ولې وینې پښتانه ده او موږ ټول پښتانه د پښتو ژبې او ادب سره مینې ته ډېر په درنه سترګه ګورو او ډېره مننه یې کوو. او ورسره د خپل پروډیوسر ښاغلي مبارک شاه صاحب او د تکنیکي چارو واکمن خالد زمان بری صاحب او د هغوی سره مرستیال طاهر زمان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې در ورسوو. ډېرو درنو اورېدونکو اخري شیبې اخري ګړی اخري وختونه دي. خو دا یو پیغام درته د نورو کله په شان نن هم در کوم چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګل راکه چې فنا کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې زه ما په چا سپارې ما په بېننګ اشنا مه سپاره مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما. قدرمنو اورېدونکو په تلو تلو کې د ښاغلي اباسین یوسفزۍ صاحب دا شعر ډالۍ کوم
خو ستاسو د اورېدو لږه پاملرنه به غواړي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به بل یو پیغمبر نه راځي قدرمن اورېدونکو د راغلو مېلمنو ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب سره ستاسو کوربه سید عادل په دې تمه په دې باور په دې هیله به اجازت غواړي چې زما 15 وخته دعا ده رب دې د غم د باده وساته مینه چرته هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د نورو خپرونو اورېدو سره د خپل رادیو دلبر سره اوسئ کور مو ودان د الله په امان